زه دا امید لرم چې زموږ د ټولې د تحصیل بریکوټ د ادارو پیرنټس او زموږ شاګردان زموږ سټوډنټس په خیر خیریت سره وي او د پیرنټس له دا تمه لرم چې د هغو ذمهواري اوس ډېره سیوا شوې ده ماشومانان د هغو د نظر لاندې دي نو هغو به د هغو خاص خیال ساتي او د کرونا په حواله باندې کوم چې د هغې د سیف کېدو دپاره کومې طریقې چې دي به هغو ته ښولي زه به یوازې د تحصیل بریکوټ د سټوډنټس پیرنټس ته نه زه به یوازې د سوات د سټوډنټس پیرنټس ته نه زه به د ټول کې پی کې سټوډنټس ته او پیرنټس ته یو اپیل کوم چې دا ادارې ستاسو د ماشومانو ادارې دي تاسو په دې ادارو باندې اعتماد کړی دی خپل ماشومانانو په دې پرائیوټ سیکټر کې په ادارو کې داخل کړي دي او همیشه اونګه هم ستاسو په اعتماد باندې پورا برسېدلی یو نن کم حالات چې دي نو په هغې کې د دې ادارو مستقبل د دې ادارو بقا د پیرنټس په لاس کې ده دا ادارې د دې سټوډنټس په فیسونو چلیږي د سټوډنټس فیسونه چې راشي نو اونګه کرایه ادا کو اونګه د ټیچر سیلری ورکو او دا ټیچر د سپینې جامې چې کم خلک دي دا په دې حالاتو کې نه په لین کې وردی دي شي نه په دو باندې د دو څوک بهر هیلپ کولی شي دا نه کشی او بیلچه وهلی شي د دو ټول ژوند د قلم او د کتاب سره تیر شوی او هر ایکم تاریخ دو دغه تنخواه ته په انتظاري چې کله به ایکم کېږي هم ته به تنخواه میلاویږي او هغه به د دکاندار قرض خلاصو په دې حالاتو کې هغه پیرنټس ته د فیس ډیمانډ هم نشو کولی چونکه منسٹر اکبر ایوب صاحب یو 2-3 ورځې مخکې په میډیا باندې راغلو او هغه اپیل وکړو چې هغه سکولونه چې د چا فیس د 6000 له عباو دی هغه به په خپل فیسز کې 20% او د چا فیس چې د 6000 له کم دی هغه به په خپل فیسز کې 10% د پیرنټ سره ډسکاونټ کوي دا هغه خبره زم د پاره قابل احترام ده چې څنګه هغه ویل دي ان شاء الله هغه به هغه شان کو خو څنګه چې ما اول وې چې د دې ادارو بقا چې ده هغه اوس تاسو په لاس کې ده تاسو ته پکار ده چې د مئی فیس د مئی اینڈ ته تاسو جمع کوئ او د اپریل فیس اپریل په ختمېدو کې چې شي یا د روژې له مخکې تاسو جمع کړل نو هغه به د روژې له مخکې دا کم زرګاو او لکه استادان چې دي هغو له به موږ سیلري ورکو او د هغو دا کچن چې دی هغه به وچلیږي یو ځل بیا زه د ټولو پیرنټس شکریه ادا کوم چې ان شاء الله هغه به زم په دې خبره باندې
عمل وکړي او دا ادارې چې دی هغه به انشاءالله دا به بچ شي. خدای دې نه کړي چېرته دا ادارې کېناستې نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د حکومت 60% بوج چې دی هغه موږ خپل په دې اوږو اخیستی دی. نو خدای دې نه کړي چېرته دا ادارې کېناستې نو زموږ د راروان نسل مستقبل، زموږ د راروان نسل کوم چې ماشومانان دي هغه به د دې له متاثره کېږي. نو زه خواست کوم چې دا ادارې بچ کړئ او د دې ټیچر سره او د دې ادارو سره تاسو ښه وکړئ.